حضرت عکاف رضی الله تعالی عنہ نوجوان راغی د نبی علیہ السلام خواته. نبی علیہ السلام ورته فرمایي تا نکاح کړی دا؟ هغه نه د الله رسول نکاح مې نه ده کړی. ویل مال حال نشته دی، مالی لحاظ سره چې دی هغه هر څه برابر دي. ویل او د الله رسول مالی لحاظ سره برابر یم. ویل جسمانی لحاظ سره برابر چې بیماری کمزوري خو در پکې نشته دی. وی نه د الله رسول داسې څه کمزوري بیماری هم پکې نشته دی. ویل خواهشم چې دی هغه د نکاح لري. ویل او د الله رسول خواهشم لرم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ته خو بیا د شیطان روري چې جسمانی لحاظ سره برابرې، مالی لحاظ سره برابرې، خواهشم چې دی هغه لري او مثلا درته نشته او بیا هم نکاح نه کوي، ته خو د شیطان روري بیا. نو دلته کې علماء بیا دا ذکر کړي چې ممکنه ده چې دی داسې چې ممکنه ده که دی نکاح نه کوي نو په ګناه کې مبتلا کېږي. دې د وجې نه ورته نبي علیه السلام وفرمیل چې ته خو د شیطان رورې بیا. او دغه رنګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې نکاح کول دا زما سنت دي، او څوک چې طاقت لري او نکاح نه کوي نبی علیه السلام فرمایي دا زما نه دی، دا زموږ نه دی چې نکاح طاقت لري او بیا هم نکاح نه کوي، دا وایي زموږ نه سره دی نه. او بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې زما په امت کې نوجوانانو کې د ټولو نه مبغوض نوجوان هغه دی چې دی وس طاقت هم لري، جسمانی لحاظ سره هم برابري او نکاح نه کوي، نو دا مبغوض چې دی هغه نوجوان دی زما په امت کې. او بیا یې وفرمیل نبی علیہ السلام فرمایي که دغه رنګ یو نوجوان چې دی هغه وفات شي، نبی علیہ السلام فرمایي چې جسمانی لحاظ سره هم برابري، مالی لحاظ سره هم برابر دی او دی بیا هم نکاح نه کوي، نوجوان دی او دی وفات شي، نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې د نوجوان د ټولو نه هغه مبغوضه مرده چې دی هغه دغه دی چې دی طاقت لري او بیا نکاح نه کوي. نو اوس نکاح چې دی ډېر مسلې پکې د رسم و رواج د وجې نه هم دي. دا رسم و رواجونه چې شروع شوي د رسم و رواج د وجې نه ډېر خلک د نکاح د وجې بې نکاح ګرځي، نارینه هم او زنانه هم. وجه دا ده چې د نارینه د طرف نه د هلک د طرف نه چې دی هغه به وایي چې یاره دومره چې دی وسایل به برابرومه او دومره وسایل به برابرې او بیا به دومره چې دی خیراتونه کې دومره خلکو ته به ویناګانې کې، نو دومره وسایل چې برابر نو کې ټیم لګي، نو وخت چې دی هغه دی داسې تیر شي. او دغه رنګې د زنانه چې دی ډېر چې دی د دې د وجې نه پاتې چې مال اسباب ورسره نه او هلته کې شوق دا لري چې پلار هم دا و چې زه به لږ دومره سامانونه کومه، یا چا سره که رشته کې هغه وي دومره سامانونه به کې، هغومره وس چې دی نه کېږي، وسایل هغومره نه وي، نو زنانه چې دی هغه بې نکاح دغه رنګې ناست. او که یو زنانه داسې ده چې هغه د نکاح شوق هم لري، نکاح هم چې دی کول غواړي، او څوک په نکاح چې دی هغه رشتې باندې رام شي او کوم پلاران چې دی مال اسباب هم ورسره برابر دي، مثلا هم څه نشته دی او دی بیا هم چې دی د زنانو نکاح نه کوي، نو که د دې نه څه ګناه کېږي دغه والدین چې دی هغه پکې مبتلا دي، ګناهګاران دي. که دغه رنګې نوجوان هم دی زوی دی او هغه له والدین چې دی نکاح نه کوي، نو که د ګناه چې دی مرتکب کېږي نو دغه والدین ورسره پکې ګناهګار دي. اوس پکې اکثر ډېر پلانان پکې دا هم وایي ته ته هلکه زوی له واده وکړه، وایي پخپله دې وګټي بیا دې وکړي که نه، پخپله دې وګټي بیا دې وکړي، نو بیا ته پلار ځان ته په څه باندې وې؟ تا خو پلار یې د بچي په تا باندې حق دی، نکاح کول تا باندې حق دی چې دغه حق پوره کړي. نو ځان د پلار ویني بیا به چې دی بیا کو داسې مسله راشي نو بیا خو به ښه وی چې یاره زوی زما حق نه ادا کوي، زما حقوق نه پوره کوي، بیا خو به ښه مطالبه کوي او دلته پخپله چې دی حقوق نه ادا کوي. نو دا د والدینو حق دی چې د هغوی چې دی نکاح